منور فقهاء نقول علماء قول لا معتبر ووضع حد حديث كي نبي ذكر كيس لا من اتباع علماء فشرح القرآن والحديث كي ده اتباع لخليه رسول الله نو تقلید ضروری شد علماء لیکن علماء وضاحت آیات وضاحت تقلید وہی دیتا چھ عالم خبر ومانے فدی خیال چھ دی ماتا دا قرآن و دا سنت وضاحت کئی اتباع دا اتباع دا قرآن و دا حدیث باب ما جاء في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه کہ محضت ادرے گی فاغسلوا وجوهكم بأيديكم الى المرافق مخنا وینزے ولا سنا وینزے تر مرافق پورے وامسحوا برؤوسكم وارجلكم مسح کرے پسرونو وینزے اختے الى الكعبين قال ابو عبد الله امام بخاري وی وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وضوء مبارك وی کہ فرض یو کرتے ذکر مقتضا آیات وتوضا ايضا مرتين وثلاثا او حضور دو کرتم کړي او درې کرتم ولم يزد على ثلاث درو کرتونه زیات نه کړي وكره اهل العلم الاسراف فيه علماء اسراف بنگنی ذکر دا نه په قرآن ثابت دی او نه په سنت ثابت دی وان یجاوزوا فعل النبي صلی الله علیه وسلم او علماء دا بند کړی ده چې د حضور د فعل نه تجاوز نه کوي اسراف درې قسم راځي اسراف په عادت کې د درو کاراتو نه زیات وینځي پنیت د عبادت یو خدان یا خې مثلا یا لاسونه خپې د خیرن دی او صابون په مګیا جدا خبره ده تنظیف روان و د عبادت پنیت د درو کاراتو نه زیات اسراف ده دویم اسراف په محل د وضو چې شریعت کمی پولی مقرر کړی دا غیر نه زیات لکه څنګهلو نه زیات رخونه پورې وینځي یا د سر د مس سره او د غوږونو سره د مارای مسمو کې حلقوم په دې ځای لاس راکړي یا خپې تر کندو پورې وینځي نو دا تجاوز په محل کې شو د اسراف درېیم اسراف په استعمال د اوبو کې دی حضور مبارک ما دو مدینو پوری دا مدن تر مدینو پوری اوبه استعمالو لے انتا با کوشش تاکے چی دا مد و دا مدینو نا اوبه زیادی نشی چی دیری اوبه استعمالینو یو نیم سیر نکم یو سیر شپک چی تاکے کنی حضور مبارک با دا دینا کم استعمالو نبا تجاوز پا محل کی گئے نبا تجاوز پا عادت کی گئے نبا تجاوز پا عبو کی گئے دا چاویلی دی کرها اہل العلم علماء مکروح گرنی دی علماء شارعین ندی شارحین دی یو شارحی یو شارعی نجسو کی امام تا شارع ہوئی دا جاہل لے نا امام شارح دے شارع ندے شرع ساز ندے موضح دے شریعت دے دو خبر پکی نور تے شان اول دانا چی آیات کے خدا دے اذا قمتم الى الصلاة چی مانزت ادرے گے نو او تذکرے نو قیام مطلقاً سبب دا فرضیت دا او دست کہ قیام مقید سبب دا فرضیت دا او دست قیام مطلقاً معنی دانا
چې هر څنګه چې ودرېږي مانځه ته اودس پکې که اودس دې وي که نه وي. او قیام مقید دا معنا چې ودرېږي اودس پکې هغه وخت کې چې د اودس دي. نو څلور واړه فقهای کرام په دې دي چې دې قیام نه مراد قیام مطلق نه دی، قیام مقید دی. اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون یا اذا قمتم الى الصلاة من المضاجع د بسترون را پاسه د بسترې خو د خوب شي دی یا چې را پاسه او تاسو به اودسه نه مونځ وکړه. نو څلور واړه امامان وایي چې دا قیام نه مراد قیام مطلق نه دی، قیام مقید دی. یو مولا تیر شوی دی داود ابن علی ظاهری، غیر مقلدین اکثر په مسائلو کې هغه پسې روان دي. هغه وفات شوی دی، ډلې مو پنځمې صدۍ پورې ختم شوي. پاکستان هندوستان کې چې غیر مقلد پیدا شو دا د انګریزانو په دور کې پیدا شو. دې نه مخکې نو وکټوریا زمانه کې یو ملکه و مردار. نو هغوی وایي ظاهریه داود ابن علی ظاهری چې نه قیام مطلقا سبب د اودس دی، ځکه آیات کې تقید نشته. قرآن شریف کې دا وایي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، چې کله پاڅېدی مانځه ته نو اودس پکار. نو هغوی وایي هر مانځه له اودس واجب دی. کله چې دا علماء رد کړی نو هغوی قیام مطلق وایي او فقها د ملت قیام مقید وایي. من دا قیام مقید دا کم دی نه راوباسو. خدای خو تقید نه دی ذکر کړی. خدای خو وایي چې مانځه ته پاسې نو اودس کوئ. ارزل چې سړی مانځه ته پاسې اودس وکړي. دا د کوم ځای نه راوباسو چې هغه وخت کې اودس ضروري دی چې ته بیا اودس یې. تاسو غوږ ذکر کوم ده. نو زموږ علما وایي د آیات کې دوه قرینې دي. د دې خبرې چې مراد د پاسېدو نه هغه پاسېدل دي چې بیا اودس یې. اوله قرینه دا ده چې د اودس نائب تیمم دی او تیمم سره بیا اودسي ذکر د صراحتا. دا آیات په آخر کې دی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. که د بار ته نه راغلي یا ښځم ټچ کړي او بني وي نو تیمم وکړئ. نو تیمم نائب د اودس دی او هغې سره قید دا معتبر دی چې بیا اودس دی. نو په اودس دپاره هم دا قید معتبر شو چې غسل او وضو به علیه کې چې ته بیا اودس دی. نو هغه قید چې د نائب سره ذکر دی هغه د مناف سره ملحوظ شو چې تیمم سره بیا اودسي ذکر ده. نو د اودس سره هم ذکر راغی. یو قرینه دیم آخر د آیات کې خدای وایي ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم ولعلکم تشکرون. تاسو خدای پاک په دې څه کول غواړئ؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج،
ولكن يريد ليطهركم چې تاسو پاک کی. معلومه دا شو چې دا د اودس حکم د پاکۍ دپاره راغلی دی، نو چې د مخکې نه پاکې نو خو ضرورت نشته. تا پاکول غواړي په دې حکم، نو معلومه دا شو چې د حکم خطاب هغه وخت کې دی چې ته بې ناپاکې، چې پاکې خو تحصیل له حاصل شو. خدای تا په دې عمل پاکول غواړي، نو چې د مخکې نه پاکې بیا خو ضرورت پاکه نه شو. نو معلومه دا شو چې دا حکم هغه وخت کې دی چې ته ناپاکې، خدای دې په دې حکم پاکول غواړي. دریم که ځان مونږ په دې ظاهر باندې عمل وکړو لکه ظاهریه چې وایي، نو آیا کې به اودس سره ممکن نه دی، ځکه آیات کې دا چې کوم وخت پاسې مانځه ته اودس کوي، نو اودس په عام حالاتو کې په ناسته کېږي، نو چې په ناسته دی اودس وکړو نو چې بیا مانځه ته پاسې نه بیا درته حکم متوجه شو چې پاسې نو څه کوي اودس، نو چې کې باندې اودس په وکړو نو چې بیا پاسې نو بیا به څه کوي، نو عمل پې ممکن دی که ظاهر پسې لاړ شو. هر دل چې ته قیام کې اضافه د پاره دوام او د استمرار دی، نو عمل پې ممکن. اوس یو سوال دی د طالبانو، چې د نائب کې تیمم کې بیا اودسې قید ذکر او جاء احدکم منکم من الغایط، تیمم به هغه وخت کې کوي چې بیا اودسې، نو دغه نه مونږ دا معلوم کړو چې اودس په هغه وخت کې کوي چې ته بیا اودسې، نو خدای نائب سره قید ذکر کوي او غسل سره ذکر کوي نه، دا ولې راس پکې څه پکار دا چې اثر سره قید د بیا اودسې ذکر کړی وي، چې هغه وخت کې اودس کوي چې بیا اودسې، بیا تیمم سره ذکر ته حاجت نو. نو خدای نائب سره تیمم سره د بیا اودسې قید ذکر کړی دی او د اودس سره قید نه ذکر کړی، دا ولې؟ خلق خو نائب تابع د اصل ګرځئ، تاسو اصل تابع د نائب وګرځئ، قلب د موضوع وکړه. دا سوال دی د طالبانو. د دې جواب دا چې دې کې او دوه رازه دي چې د واره د بیا اودسې نه شروع وکړه. یو خو شریعت شروع د آیات د بیا اودسې نه کول نه غوښتل، طبیعت سلیمه او فطرت سلیمه د ذکر د بیا اودسې نه په اول د بحث کې استنکار کوي، نفرت کوي، د خدای عام ذکر کوي. چې خدای داسې ویلي وي چې تاسو بیا اودسې د اودس ماتې نه راغلي، لکه تبلیغیان وایي د تقاضا نه راغلي، ښځې حج کړي نو بیا اودس کوي، نو شروع دې په څه شي وکړه؟ په هغه امورو چې ذکر د هغې سړي نه خوښوي، هميان کې وروستو خیر دی. نو ځکه خدای ذکر نه کړه. دویم دا چې یو بل عموم ته اشاره کوي او داسې مطلق ذکر کوي چې دواړه قسمه اودسو ته شامل شي، قید ذکر نه کړه، ځکه بیا به صرف د اودس لازمه حکم معلوم شوی چې واجب اودس هغه وخت کې دی چې ته بیا اودس یې، خو اودس کې مستحب اودس هم شته چې هغه ته پاکې اودس وکړي، نو شریعت پکې هغه قید ذکر نه کړه چې اودس وکړه، که اودس دې وي نو هم اودس وکړه،
که قید وی نو بیا به تی دا معلومیده چې اودس په صرف هغه وخت کې کوې چې بیا اودس د مستحب اودس دروازه بندېده، نو خدای حکم عام ذکر کړ چې کله پاسې مانځه ته نو اودس کوه، نو که بیا اودس یې خو اودس دی فرض دی، او که په اودس کې نو اودس دی مستحب. نو دې سره قید ذکر کوي چې دواړو قسمو د وضو ته شامل شي، وضوء واجبه او وضوء مستحبه. په خلاف د تیمم نه هغې سره قید ذکر دی چې تیمم بالی وی چې ته بیا اودس یې، ځکه تیمم کې مستحب تیمم نه، وضو کې مستحب وضو شته، تیمم کې مستحب تیمم نه. تیمم چې د بیا اودس یې دپاره وکړه یو ځل، بل مانځله که اوبه نه تیمم ضروري نه ده، که اودس کې نه مات استحباب پکې نشته. او اودس مو که د یو مانځله وکړو بل مانځه پورې د اودسو هم ولا اودس مستحب دی. بعض احکاماتو کې مستحبات نی، لکه اودس کې مستحب شته تیمم کې نشته، نو تیمم سره قید وی چې علی به تیمم وی چې بیا اودس او وضو عام پرېښو، ځکه ته وضو په حالت د پاکۍ کې هم کولی شي. جواب پیش شو الحمدلله. بعض څیزونو کې مستحبات دي، لکه جنازه کې مستحبه نه، جنازه یو فرض ده بس بیا نشته، تیمم یو فرض دی بیا نشته. یو درېیمه خبره تېره شوې، بحث تېر شوی دی انما الاعمال بالنیات چې اودس کې نیت فرض دی که نیت د عبادت. نو دریو غړه فقهای کرام نیت فرض وایي، او موږ یې د صلات دپاره نیت فرض نه وایو. هغوی د دې آیات نه فرضیت د نیت ثابت دی، هغه نورې مسلې موږ ویلې دي. هغوی وایي دلته خدای وایي اذا قمت، چې کوم وخت پاسېږي، نو پاسېدل یو فعل اختیاري دی، عمل اختیاري دی، په اراده د بنده کېږي. نو هر عمل اختیاری و فعل اختیاری لنا نیت ضروری ده. نو چې ته پاسې او دستا، نو دا پاسې دل دا او دستا په عمل دی، نو ته به په نیت د طهارت پاسې دا او دس په پاسې، نو دا آیات تا نیت فرضیت معلوم شو. قیام عمل اختیاری اختیار او اراده چې تا ته وایي پاسه، نو دغه ارادې ته نیت وایي که نه، نو ته په اراده د اودس باندې پاسې، نو اراده د اودس په نیت شو، نو د نص آیات نه فرضیت د نیت معلوم شو. دا راته درې واړه فقهای کرام دویم وروسته په قیاس په تیمم کوي، تیمم کې نیت فرض دی په اتفاق، او دې آیات کې دواړه ذکر دي. نو په یو کې نیت فرض وایه، په بل کې نه وایه، نائب کې فرض وایه، مناب کې فرض نه وایه، فرع کې فرض وایه او اصل کې نه وایه. شیخانو د دې جواب دا چې دا قیام دلته متعلق د وضو پورې نه دی،
دا متعلق دا صلات تے لگو گو رہے اذا قمتم الى الوضوء لکی اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة نو قیام دا پارا دا صلات تے نو قیام فعل اختیاری دے چی متعلق دا ارادے دے نو صلات دا پارا نیت پہ اتفاق دا امت فرض دے دا فقسلو وجوہکم فرست دے دا قیام تعلق دا چا سارا دے چی ارادہ دا صلاتو کے نو خدیوی منزولا لا سنو دے نو متعلق دا ارادے خو صلات شو او ارادہ نیت دا ہوئی یعنی اذا نویتم الصلاة وَإِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ نو ارادہ و نیت متعلق دا صلاة شو امون صلاة دا پارا نیت فرض ویو بل پا تیمم مسئلہ جدا رہا دیکھا تیمم کی تطہیر نہ دے اگر تلویس دے ایک استعمال دا متطہر نہ دے استعمال دا ملوث دے ناغم پا جعل دا جائل متطہر گردی خورخ مخ خرابائی مخ پاکینا مخ پالی پاکی چی نیت پاکی دا پاکی ہوکے دا خور استاد پارا پاکی دن کی اگر دیتا کنی خورخ مخ خرابائی او پاودت کی استعمال دا عبو دے کہ تنیت کیا کنے کے استعمال دا متطہر سارا بد مخ پاکی گی یہ استعمال دا متطہر شو پاگی طہارت بنا کی گی آگئی کی جعل دا جائل تاجت نشتا او یہ استعمال دا ملوث تے اغالی طہارت راولی چی تپکی نیت دا طہارتو کی کنی زد بحاصل شی اور پاکی نہ راولی او با پاکی راولی وانزلنا من السماء ماء طهورا او با پخپلا متطہر دی طبعا خورا متطہرنا طبعا خوز گورے باب لا تقبل صلاة بغیر طهور دا گورے جز دا حدیث مبارک من پا ترمیزی کے اول ویلے درتا یاد نہ قبلی گی من بغیر دا طهارت دا نہ دا باب دا پارا دا اشتہار دا اشتراد دا طهارت دا قبول میں ارتدو معنی کرے ہوئے یو کونو شیخ مستجمعا للشرائط والارکان امانا دا صحت سارا او یو کونو عمل واقع موقع رضا من اللہ تعالی دا خاص معنی دلتا تقبلو معنی اولا لا تصحو نسی کی یو من بغیر دا طہارتنا او صلاتنا کی رضا پسیاق تا نفی کرالا نمانا دا شو چی اس قسم صلات پا صلواتو کی نقبلی گی بغیر دا طہارتا بیو دری مسئلے میں تا بیان کرے وے پاول دا ترمیزی کی عادے دا تکوم اجمالا ذکر مارتوی احکام کی اغیتا گورے دلتا ابوابو تا گورے یو دا جنازی من دا پارا طہارت شرط کنن شرط نو سلور والا فقہا دا ملت ہوئی او امام بخاری ہوئی جنازی دا پارا طہارت شرط لیکن جنازی موستا قرآن و حدیث منویل دے صلو علی صاحبکم ولا تصلی علی احد منهم آت عبدا نو دا صلاة پا عموم کی صلاة دا جنازی امراوے ابن جریر تبری ابن علیہ او شعبی دا دری وارا جنازی دا پارا طہارت شرط نوئی او باقی امت شرط او حدیث مبارک دلیل دا منگا دیم مسئلہ دا سجدی دا تلاوت
सजदे तिलावत की इमाम बुखारी अगी सारा है, इब्न जरीर तबरी, इब्न उलैया और शाबी और इमाम बुखारी भी वही सजदे तिलावत तपारा उधर जरूरी है का सजदा तिलावत खुमुंद न रहे और शरीयत खुमुंद याद कर दिला तक़बल सलातन पुरुष बराशिद सजदे में इमाम बुखारी पखपलम वही है उधर दुमरा याद दरे चे फुक़हा अरबआ वही चे सलात तपारा मुतलक़न और 10 शर्त शो न सजदा पा अहम और अरकान द सलात के दाखिल रहा न सजदे द पारम शर्त शो द मुंज पारा शो न द मुंज हर रुकन द पारा रुको द पारा क़ियाम द पारा सजदे द पारा क़ैदे द पारा शर्त शो द्रेमा मसला द फाक़िद तहूरैन यो सड़े दासे की चीज किस्म बुई न तेमुम भी जेल क्या चोले शेवे दे और जेल कोठा टोले पलिता रहा न बचता न तेमुम कोलिशी ते बसक नाम अर्थ तिरमिज़ी की ते बारह के उलमा पिंजो आरा इमाम मालिक से वही न भी मुस्तनफ क़ज़ाश खलास शाफी से दागी मुकाबिल ले अवई मुंबम कई क़ज़ा बम रोड़े द्रेम मसलक दे इमाम अहमद दे अवई मुंज बकई क़ज़ा बन रोड़े सलोरम मजहब जमुंग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अवई मुन बनकरी क़ज़ा बरोड़े पिंजम मसलक द साहिबैन रे कि मुन खो बनकरी खो तशब्बुह बिल मुसल्लीन बकई अस बकीनी रकीनी रुकू सिजदा और क़ज़ा बरोड़े फतवा जमुंग पर मजहब की पकौल द साहिबैन रहा कि तशब्बुह बिल मुसल्लीन बकई रुस्त बक़ज़ा और दे नज़ायर दी पशारा सरे हज लतले रे और शज़ा सरा और पे हराम की शज़ा टिकड़ा हज मात तो हज बपूरा गए क़ज़ा बरोड़ी ये सड़ी पर नहार द रमजान की दरवाज़े शज़ा टिकड़ा रोजे माता शफ रोजा बसा दीतर मा खाम पोरे तशब्बुह बिस्साइमीन में करे यो खज़ा पाक शप दौरान द रोजा की मतलब देखो उस रोजा न की खुदा बारा द साइमीन पशान वज़ा कई रोजा बना माता द खुराक काट बना करे यो सड़ी डूम दे मके वागश न देखो आली दीन खुदा से कि बौद्रीगी ची कदे रूम हुई लिदेशवा नो खियार रुयत खत्म शो नो देता तशब्बुह न अमल बे मुतशब्बिहीन बगे अगर हदीस तद शर्त मुताबिक नो द बाप की जुमला रोना और शर्त और दे पे न जिक्र पे न के चकोर वाले सारा लेकिन आए कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अकील कदब है حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إمام الرحمن المنبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ न क़ब्लीगी मुंज दागा सड़ी ची बे और दस शी ची सो पूरे और दस नहीं करे काना रजुलन min हज़रमौत द हज़रमौत यो सड़े ना तो हज़रमौत द यमन यो वाला कला अबू हुरैरा तो वही मल हदस या अबा हुरैरा हदस ताई काना फुसाउ और ज़ुराफ़ बात तिला रही है डंगू का यानी बे आवाज बात तिला याद आवाज गोज मार दिया
دلته طالبانو یو دو سوالونه دي که خیال مې ورته یو خدا چې حدث خو معلوم شو چې نو دا تپوس څنګه کوي دا حضرموت چې حدث ته وایي بهم دا سوال دی چې ولې حدث دغه دوه څیزونه دي حدث او د اسماتي تم وایي تقاضا تم وایي ګنو ته سړی لاړ شي بار ته کښېني دا هم حدث دی نو دی خو په څو دورات یاد دی نو دا سوال منشه څه ده او جواب کې دا حصر څنګه دی دا دو سوال یې د طالبان که پرچه کې درته راغله احتمال خو شته د لومبي سوال منشه ده چې حدث په عربی کې ګپ شپ تم وایي فضول خبرو تم دا غلط خبر ذکر کول د ښځو د سړو د یارانې دوستانې نو دی غلط ګپ شپ تم حدث وایي او حدث بې اودسۍ تم وایي نو دی سودا ده چې مل حدثو قربان حدث څه ته وایي که چا گپ شپ لگوم با مودس کئی نو دی وینا دا حدث نا دلتا گپ شپ مراد نده دلتا حدث نا تقاضا مراد نده خبر عباس نده مراد دا خلق نوی پختانا چه غلط بی سغول خوری علک سغول پر متیاز بین ده نو دی غلط خبرو تا خلق دا نوی نو دیوینا حدث نمراد سنی دلتا غلط گپ شپ نده مراد کنا بیودسی ده بیا سوال دی ده طالبانو چه بیودسی خو دیر سیز ندی وینا وطل دی متیازی کول دی او دسماتی کول دی وی بیودسی ستا وی ای بادا چولو تا وی که آواز ورسره یو کنی ولی بیودسی پا دقی دو خبرو که دست دا بعد او بے بعد بے آواز دا دی جواب داره چې دا حصر په اعتبار دا موقع جماعت کی کئی نو جماعت کی بول و برات تو نکړي نو د جماعت د حال مناسب ورته بیان کړ چې بیا ودسی بعد کو ته وای دا حصر په اعتبار د څه سره دی دا موقع د سوال او د جواب سره دی حصر حقیقي نه دی اوس یو دریم سوال د طالبانو کوم خیالي ورته که یو سړي بعد تیو مونځ وکړ او وروسته اودس وکړ نو هغه تېر مونځ یې صحیح دی حدیث کې خدا راغلی چې نه قبلېږي مونځ د هغه چا چې بې اودسه وي چې څو پورې اودس نه کړی نو نه دی قبول چې بې اودسه وي خو چې اودس وکړي نو قبول شو نو که اودس یې وروسته وکړو نو بیا حدیث نه خدا معلومېږي که وروسته م اودس وکړو نو هغه تېر مونځ ورته قبول شو ځکه هغه آیه څه شوه حتی یتوضا لا تقبل صلاة من احدثا نه قبلېږي مونځ د هغه چا چې بې اودسه مونځ کړي چې څو پورې اودس نه کړي نو چې څو پورې اودس نه کړي مونځ یې نه دی قبول دا خو ټیک ده خو که اودس یې وکړه نو مونځ یې قبول شو تېر مونځ ځکه غایه خو یتوضؤ دی نه قبلېږي مونځ چې څو پورې اودس نه کړي همونځ یې وکړه وروسته اودس وکړو نو حدیث مطابق خو بظاهره مونځ یې پکار ده چې قبول شي ځکه حتی یتوضا متحقق شو غایه موجوده شوه
در تسوکو یعنی با پیسی در کم چی فلان کی زی تراش نو چی ورش نو پیسی مستحق ہے قائمون مثال فاصله چی تاسو تا پکی پیدئی ولو فردا علماء دید بجواب ہے اول دا چې دا یتوضا صيغه د مستقبل په معنا د ماضي سره ده لا تقبل صلاة من احدث حتى توضا چې د مخکې مونږ نه کړي دا څنګه چې سو پوری چې او دس نی کړي یعنی په خوا دا څنګه چې اوس په مستقبل کې او دسو کې دلته استقبال په معنا د ماضی دی لا تقبل صلاة من احدث حتى توضا حتى يتوضا په معنا د توضا دی نه قبلېږي مونږ هغه چا چې بیا او دس شوي سو پوری چې په خوا نه او دس نی کړي دلته مضارع په معنا د څه سره ده ماضي سره ده ماضي خو مخکې متحقق دی او مضارع وروسته متحقق کېږي نو سوال خو به علی وي که دا مضارع په خپله معنا د مضارع پاتې وي نو لا تقبل صلاة من احدث حتى توضا چې څو پورې مخکې نه اودس نه کړي چې مخکې نه اودس نه کړي مونځ یې نه قبلېږي نو صحیح شو مستقبل په معنا د ماضي شو دویم دا چې دلته تقدیر د بلې جملې دی ادا سره لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا ويصلي چې په معنا د مضارع کو نو قید د یصلی ورته واسي نه قبلېږي مونږ دا چا چې بیا اودس شوي څوک پورې چې اودس نه کړي او مونځ نه کړي چې اودس کې مونځ کې نه علی قبول له هغه شرط بدل تبع معاد کې په جزا او بغایا کې دا حتی تودا غایه د یقبلون دا غایه د یصلی دا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا ويصلي فهم تمرار فکر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء فضیلت دا اودس او غر محجل با پا آثار دا اودس کیوی دا اودس فضیلت داره کہ زمون امت با غر محجلین وی احادیث مبارک علم دی آواز احکام نه بیانی آداب بیانی فضائل بیانی دا تعلق دا فضیلت سره لري دا آیات در یو اودس تے یو غر محجلون دے اودس زمونږ امت پورې خاص نه دی په پخوانو امتونو کې اودس ابراهیم علیه السلام د بیبي په قصه کې براشي فقامت توضا خو د قیامت پر چې اندامونه سپین وي غر وی چې تندې او مخې سپینې محجل دی ته وي چې لاسونه سپینې دا سپینواله با دا با امت رسول پورې خاص وي دا با اثر د وضو په دې بنا کې په پخوانو امتونو بنا نبی کریم ته چاوي صاحب ته خپل امت څنګه پیژنې پر کروڑونو خلقو کې وی خاصه تو رسونه ولاړي او ایکی چرګي برګي ولاړي نو سړی هغه چرګي برګي پیژنې کنه وی ولې نه پیژنې وی دغه شان بتاسو دا دست برکت غر محجلین مخونه ممتک سپینی او لاسونه مخپل سپینی
زه به تاسو پیژنم. نو یو غرو تحجیل دی، یو نفس وضو دی. وضو په امت پورې خاص نه دی، او غرو تحجیل دا شرف د دې امت دی خاص. دلته یو اعتراض دی د طالبان، او یو عقیده ده چې مستنبطیږي د دې حدیث شریف. طالبانو سوال دار چې دا بدن تورې او لاسونه خپې سپینې نو دا خو عیب دی؟ دی نه خو باس جوړ شو برګې، لکه سړی خړ پړی مخې سپینې لاسونه سپینې، دا برګې نه ښکاري؟ نو دا خو عیب شو، نو دا خو فضیلت ته شو د امت، برګې به ښکاري ټول. برګې پیژنې که نه بس. نو چې امت رسول لاسونه خپې سپینې او باقي بدن یې لکه زمونږ په شان خړ پړی تور، نو دا خو به برګې ښکاري؟ نو برګې خو عیب دی، او دا ذکر کېږي په فضیلت او ثوابونو کې. نو مونږ ته استاد صاحب رحمه الله چې دا غوره او تحجیل کنایه د لمعان او د برېښنا نه ده. لاسونه او مخ به یې رڼا کوي، اگر چې توري چمک به کوي، لکه دا مخ چې غوړ کړي یا لاسونه غوړ کړي. که تاسو افریقې ته لاړئ که نه، افریقې خلک تک توري، خو خلک دا ښځې او سړي په دې مخ باندې یو سپین پوډر مرهم دی هغه مونځي، نو مخ یې سپینه ښکاري، غوړ چمک کوي. بعد سړی تک توري نوجوان خو دا مخ یې خشته ښکاري، غوړ. نو دا لمعان برېښنا د رنګوالی د رنګ بدلېدل نه دی، داسې نه چې تور نه سپین شي نو باقي بدن به یې توري او دغه ځای به سپین شي. نه، دا لاسونه او خپې او مخ دا به رڼا کوي، چمک به کوي، برېښنا به کوي، پړقېږي به. نو دی خو به بدي نه ښکاري، که سړي توري او مخ لاسونه یې پړق کوي نو خو ښکلی ښکاري. لیدلي مې باندې تورې ښځې او تور دا مخ یې غوړ ښکاري. نو دا برېښنا او برق او لمعان دی، نه بیاض محض. دا راته استاد صاحب دی. دیمه عقیده معلومه شوه، نه صحابه و کرام و حضور مبارک عالم غیب ګڼلی دی، نه هغه ځان ته عالم غیب ویلی دی. که نبی کریم هغې عالم غیب ګڼي چې د هر څه نه خبر دی، نو د دې ته څنګه تپوس کوي چې خپل امت په څنګه پیژنئ؟ که د نبی کریم علم د خدای په شان دی، نو خدای ته څوک دا ویلی شي چې ته به مخلوق څنګه پیژنې؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. نو حضور مبارک ته وی قربان ته خپل امت څنګه؟ بعض بریلیان وای آخري ځنکدن وخت کې علم غیب ورکړی شي، نو بیا فایده څه شو؟ او دا بحث د قیامت دی که د دنیا دی؟ بعض خلق بروانی حوض کوثر نه به منی شي، نبی کریم به آواز کی زما ملګري دي، زما اصحاب دي، وی نه ته نه خبر، قد بدلوا بعدک، دوی ستا نفس دین بدل کړی. نو نبی کریم که عالم غیب به لکه دوی چې وی د خدای په شان علم دی، لکه خدای پاک د هر څیز نه خبر دی، نو سید الکائنات هم د هر څیز نه، موږ وایو نه د هغه څیز نه خبر دی چې خدای پاک ورته وښایي.
دارشینه نه دی خبر. نو که دوی عالم غیب ګڼي نو دا تپوس غلط وکړو چې صاحب ته به خپل امت څنګه پیژنې، او حضور به علامې ولې یادولې چې زه به په دې علامو پیژنم. عالم غیب خو علامو ته اجر وي، تاسو غوږ دی که نه؟ او دا واقع د څه ده؟ دنیا ده که د قیامت ده؟ قیامت. نو که څوک دا وایي چې ځان کده نو دا هم ټول دروغ لکه شیعهګانو خبرې. حدیث ته ګوره، نعیم مجمر وایي رقیت مع ابي هريره، دا به ابو داود شریف کې تېر شوي تاسو. وایي زه ابو هريره سره ختلي وم علی ظهر المسجد په شا د جومات، هلته یې چارهدان کوم، فتوضا چارهدان یې کوم. نو ده لاسونه لږ زیات اوږده ووینځل، داسې ووینځل داسې، او خپې هم لږ زیاتې ووینځلې پنډو پورې. نو دا نعیم مجمر ورته وایي صاحب دا څه کې؟ نو داسې وکتل اوفو یا بنو فروخه تاسو دلته ولاړ یې، که ته ولاړ ما لیدلی وې ما به دا اودس نه وې کړی، ځان له به یې کو، خلکو مخکې یې نه کو، ځکه لاسونه به یې زیات اوږده وینځل او خپې به یې زیاتې اوږده وینځل. نو نعیم مجمر ته وایي زه څه خبر وم چې ته ولاړ یې سرکوزیه بنو فروخه چرګوټي زویه. نو بیا د خپل عمل دپاره یو استنباط ښیي چې سید الکائنات ته مې اورېدلی دي چې زما امت به بلل کېږي د قیامت پره غرا محجلین، سپین پړق وخونکي، مخونه به یې سپینې او لاسونه به یې سپینې، من آثار الوضو د نښو د اودس نه. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، که څوک خپل سپینوالي اوږدول غواړي نو اوږد کړي. وایي زه دا غواړم چې زما لاس دې ځای پورې سپینې، زما لاس دې ځای پورې سپینې. او کله وایي جنت کې به کاري هغه پورې لاسونو ته اچولی کېږي چې کوم ځای پورې د اودس اوبه رسي. نو زما دا فخر ده چې زه دې ځای پورې اودس اوبه ورسوم چې کالي مې زیات وي. دا اجتهاد او استنباط د چا دی؟ خدای استنباط ضعیفه دی، ځکه صحابه کرامو دا نه دي کړی، او حضور مبارک اقامت د حدود کړی دی. نو دته مغلوب الحال وایي. بس دې حدیث ظاهر ته ګورې مخکې سیاق سبا ته یې نه دي کتلی. نو متنبي کوم ویلي یو شعر دی پکې، لا تعذر المشتاق فی اشواقه حتی یکون حشاک فی احشائه. یو مغلوب الحال پس مدح چې څو پورې ته مغلوب الحال شوی نه، او چې ته مغلوب الحال شې نو بیا مغلوب الحال به نه ملامته کړي. نو ابو هريره دې وخت کې څه دی؟ مغلوب الحال، یعنې ده باندې یو خاص استنباط غالب دی. نه اتباع به د هغې عمل کې چې امت پې رواني، عام صحابه کرام او د سید الکائنات سنت متواتره یې. دا د ابي هريره شخصي عمل دی. لکه یو صحابي دی بريده ابن حسيب اسلامي، هغه ګالی یې خوړه په روژه کې، ای په ګالی روژه نه ماتېږي. نو دا د هغه خپله رایه وه، په دغه رایه پسې به نه دی چې کومه رایه پسې امت خلفاء راشدین او عام صحابه کرام رواني ته به هغې پسې شاذ و آراو پسې به نه دی، طریق مستقیم پسې به دی. نو غرو تحجید او باب الله توضع من الشک حتی استيقن، او دس علیوی چې څو پورې دی یقین ده بیا اودسې رانشي. دین قاعده معلومه اصولیین چې الیقین لا یزول بالشک، که یقین د اودس دی وي چې ما خو اودس کړی دی، او بیا شک دی د بیا اودسې راغی نو پتا اودس نشته. دی باره کې د علماء درې رایې دي. یوه رایه دا ده چې خارج د صلات له لمونځ نه کړی
او شک ته بیا اودسې راغی نو اودس تر باندې لازم دی او که په مانځه کې د شک راغی نو لازم نه دی دا د امام مالک صاحب رایه ده حضرت امام احمد صاحب وایي که په مانځه کې شک راغی نو اودس پکې که خارج د مانځه نه وي نو اودس پکې نشته دا د شافعي صاحب رایه ده زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله که خارج د صلات نه شک راغلی او که په داخل د صلات کې د شک راغلی نو اودس تر باندې کول نشته ځکه صریح حدیث کې د صلات او د داخل او د خارج فرق نه راغلی لا يتوضا من الشك حتى يستيقن امام بخاری زمونږ رای خوښه کړې ده چې اودس په یقین باندې ماتېږي نه په شک که په خارج د صلات کې د شکی او که په داخل د صلات کې د شک راشي هغه نور فقهاو اقوال رد کړل حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري وسيد المسيب عن عباد بن تميم عمه انه شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل كشكيشن الرجل بمرفوع او که شکاشی معلوم شنو الرجل بمنصوب وی انو شکا ددر عام شکایتو کا الرجل داغ سڑی یا شکی الرجل شکایتو شو سید الکائنات تداغ سڑی پا بارکی الذي يخيل لانه يجد الشيء في الصلاة دا خیال ناشی چی پا مانزکی میں سے گڑبڑو کرم دا شیطان دا ظالم دے دا شیخان دیر دوکا کئی نو دی دوبری سره چې ویختی که نه نو دا یو ویخته ولا دا سرا کاږي نو دی وی جوړه اودس مې مات شو هغه اودس یې نه مات او ویخته ولا دا کاږي دی شیطان وی دی دا الخناس مقشناس شیخان په شیخه کې مولا په مولای کې لیډر په لیډره کې دوکه کوي او طالب په نسوار استو دې نخلاصي وی سړی په مانځ کې دا خیال لازم جوړه څه شي رانه وته نو حضور مبارک وی لا انفتل نه دی واپس کیږي او لا انصر نه دی جار باسي سلام حتی اسمع صوتا او ریحا سو پر आवाज نه اورېدل یا بوینه محسوس دا اورېدل د आवाज او محصول د بوی دا کنایه ده څنګه ده دا تحقق د بیا د څنګه که سړی کوی आवाज نه اوري دومره دنګ یو که چې ټول کې ماتې واوري خو دې په خپله نه اوري یا دومره اوږده باد یې واچول چې د اوښ مرئ خو دې د پوزې بنده یخشمي دې نه محسوس وي نو دې بولې اودس نه کېږي کنایه د څه نه ده حتی یقن بې اودسې نه که په ظاهر پسې ځې ظاهر د حدیث ناغی بوئی چی نا سڑی که دمرا غل دنگ ماچو چی طول کلی ووری و چی ده پخپلنی و ریدلی او دسته نده مات دکه حتی اسمعا ده پخپل ووری یسمعو کنه یسمعو ده بعد مسیقه او یجد ریحن باب التخفیف کلودو پاو دس کے تخفیف راغل ده نا یو کرک منزل یا لګیو به استعمالول دا تخفیف راغله تخفیف په محل کې نشته تخفیف په اعدادو کې دی او تخفیف په استعمال د اوبو کې دی ندریو په دې یو ځل کله ګویو بلګي نو په یو ځل کفایت کله په دغه منځ او د ټول نه غواړي نفس طهارت کول غواړي لکه سبق لرازي یو ځل لا شنو له بس کافي د اخلاص طهارت حاصل شو نو تخفیف او د حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن خالد بن قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ دا د شپې چې تلې وری سره الله حضور مبارک تو شو आवाज د سینې نو شروع به پاس موږ قرب ما قال استجا حتى نفخ د نوانه تر دې پورې چې سینې نه आवाज شروع ثم قام وصلى له اجمالا ذکر کا ثم حدثنا ابي سفيان مرة لم بي علي بن عبد الله وسفيان ما اجمالا ویلو
بهرات تفصیلا بیان کر. عن عمرو بن كريب عن ابن عباس دا مخکې ذکر کی چې د عمر او د کریب من کې صيغه د اخبار د اخبارني او د دیم کې انا را دا انا کمزوري د صيغه د تحديث. حالت عند حالت میمونه ما ترو کرم شپکړې و میمونه کرا ليلة وشفاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حضور د شپې پاتې خلق ما كان بعد الليل نو چې دا رمبي فقام نه دی پکار د حاشین او صاصی ده تنامه تاسو دې کې څه رمبي قام خلصت دې رمبي نامه سيد الكائنات دشم پیږي حتى لما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شن معلقا يقولوا له وضوءا خفيفا سبك وضسوك يخفف عمرا ويقلله تخفيف بيان کا اور تقلیل بیان. تخفیف پا کیفیت تراجی دی یعنی مگل و عدد یو کرتو اور تقلیل پہ استعمال دوبو کی کم تراجی دی نو بیم کم استعمال کریں اور کفایت پا یو کرتو. وقام يصلي فتوضعت نحو مما توضع زم پاسے زم مالا پشانو دسکو ثم جئت فقمت عن يساري قصت رسل ديدو وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ذي خطر التراوار ثم صلى ما شاء الله ثم استجى فنام حتى نمها ثم ذيك تخفيف دو وضوء تخفيف دو وضوء الذي احيانا ثم اتاه المنادي فاذن بالصلاه بيسير ما عنده وقت فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. قلنا لعمر ان ناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه من عمرو بن دینار ته وی چې خلک دا وایي چې د حضور مبارک سترګې به پټې وي حضور به بیدار یعنی دا خوب ناخذ دا او دفنو هغه وی ټیک وي ولا انا قام قلبي بیدار عمر وی او ټیک وي ځکه چې ما د عبید بن عمر نه اوریدلې قاضي د مکی تابعی چې هغه به رؤیا الانبیاء وحی دا خوب د انبیاء وحی دا چې وحی ورته راځي نو ته خپل د زړه ولا ضروري دی نو زړه د انبیاء کرامو بیداری ځکه وحی راځي ولا او به آیات وی چې خوب ولې وحی دا انی ارا فی المنام انی اذبحک ابراهیم علیه السلام ته حکم د ذبح راغلو دا پر رؤیا کې راغلو او دا وحی وا او باب اسباغ الوضوء اسباغ دا مخکې تخفیف شو اسباغ شو. اسباغ الوضوء درې معنا دی اکمال الوضوء اسباغ معنا اکمال. تاسو مقامات په خطبه کې ویلي کنه اصبحت من العطاء واسبلت من الغطاء او نعم السابقات مقدر في السرد وعملوا على داود الشكرى وقليل من عبادي الشكور. سابقات كامل صورتوي او خدای وی سورۃ لقمان کې واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة اسباغ اکمالا اسباغ اکمال. خدای اسباغ درې صورت دي. اول اسباغ پورا مخلاصونه کلک وینځل انقاء خصفای کول. دویم اسباغ معنا د حدود شرعیه پورا تکمیل کو. دریم اسباغ معنا تسلیس د عادت لیکن ازین ازیاد خودشتا تسلیس یا او په آخر کې په دې تندیوا چې او په مخرابېږي دا د اسباغ صورت. یا اسباغ معنا انقاء یا اسباغ معنا تسلیس د عادت یا اسباغ معنا په تندیو باچول وترکه یستن علی اللحیه والوجه. نو دی معنی د اسباغ انقاء کوي. وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء يعني انقاء اسباغ انقاء دوي خپورا صفای کول. حضرت عبدالله دا آداب دی دلائن مسلمة عن مالك أنه مسمى فتان سليم أنه سامة ابن ذهن مسمى يقول دفع رسول الله من عرفات وزور مبارك إذا عرفات تراروانه حتى إذا كان للشيب أدريت كرورة إذا سبيل دورونه نو نزل راكوشو فبالا أو دسي تعزك ثم توضع أو دسي وكو ولم يسبغ الوضوء كامل أو دسي ونك
فقلت السلام قربان د مانځه وخت د ماښام ما ته وایي الصلاة امامک مونږ به مخکې کوو ځکه مزدلفه کې ماښام او ماسخوتن دواړه په یو ځل کېږي. فرکب فلما جاء مزدلفه چې مزدلفې ته ورسېد نزل راکوز شو فتوضأ واسبغ الوضوء او داسې کامل وکړه. دا لومبي او دس کنفت طهارت دپاره او دا دیم او دس دپاره د مونځ کوي. ثم اقیمت الصلاة فصلی المغرب ثم ناح كل انسان بعیره فی منزله. راتلو سره د ماښام مونځ وکړه، بیا خلقو خان چوک کړل او سامانونه یې کوچ کړل. بیا اقامت د عشاء شو فصلی ولم یصلی بینهما. بیا د ماسخوتن مونځ وکړه او میانځ کې نفل نه دی کړی. باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحده. بس دی ستړی شوې بیا مزه ستړی ته بسونه پرې کړی دی به تیمم وایي که نه د مخ اصحابی کالنجوم دا حدیث ضعیفه دی او بیایه مقتدیتم احتدیتم صحیح نه دی نه ته به جمهور صحابه پسې روان یو صحابي مبارک شاعت عمل نه پاغی پسې نشته. صحابی کالنجوم حدیث ضعیف دی. اللہ رب العالمین. دا که څوک د عرب علما راغلل که نه هغې سړي ته وایي فلان کې ته ووایه بیا به څه کوئ ځان تیار ساتئ. د هغې امتحان اکثر په عبارت او په حفظ نو زیات تحقیق نه کوي هغوی ځکه ظاهریت پکې غالب نو سړي ته وایي ووایه او بیا به الفاظ د حدیث او د اسماء رجال تپوس کې بیان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین ما خدا خواهش چې تاسو ټول په اول نمبر ښکلې عبارتم صحیح وای او معنام صحیح وای دا ذکر پتا تو ہے. باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحده. دا آیات داره گوره ابواب تا بخیال کرے زیاد مسائل من ترمیزی شریف کی ویلی چې کتاب لږ زیات پویو ځکه پنډونه راته په سر پراته. باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحده. مخففت دواړو لاسونو وینځي د یو موټي نه. دلته د ابواب داسې ایښي دي چې بظاهره سړي ته غیر مرتب ښکاري لکه د اودس شروع کېدو نه مخکې خو آداب د خلا پکارو او بیا بسم الله پکارو او بیا لاسونه پکارو دې دواره مخته لاړ نو د ابواب یې لږ بې ترتیبه سړي ته ښکاري. علامه کرمانی شارح وی د لحاظ د ترتیب نه دی کړی بس کیف متفقه چې حدیث ذهن ترانه دی باب یې د هغې مناسب ایښی دی او حافظ بدرالدین عینی وی او مولانا زکریا صاحب علامه الدراری چې نه څه مناسبت یې وي و مناسبت کله د یو شي ذکر مخکې راغلی د هغې مناسبت ته وجه نه دا ذکر کوي. الشیء بشیء یذکر د قبیلې نه فردا خو چې بیا خپل ځای راشي نو بیا نه ذکر کوي ځکه وایي دا یو ځل ذکر شوی دی نو بیا ذکر پیسه حاجت نو مخکې یو باب تیر شو هغه انقا مسله باب اسباغ الوضوء او دس پورا کول د معنا د اسباغ انقا وکړه ایمان ته درې معناګانې کړې نو دې د انقا لپاره یو صورت ښیي. د انقا صورت دا دی چې مخ په دواړو لاسونو وینځي داسې انقا به پرې راشي بیا نو د انقا د مناسبت د وجې نه غسل د وجهې بالیدین ذکر کړه کنه لا د وجهې مقام نه دی راغلی.
نو دې اشیاء او بشیء یذکر د قبیلینا ابواب دي ابه خپل ځای کې نه ذکر کوي چې ترتیب کې تکرار پکې رانشي. عن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي عن منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء